مقتدی به امام سره چې کله ولاړي نو دی به سورة الفاتحه وایي او که نه. نو یاد ساتئ چې ډېر خلک وایي چا سورة الفاتحه ونه وي د هغه مونځ نه کیږي، او ډېر خلک وایي چې چا سورة الفاتحه ووایي د هغه مونځ نه کیږي. دا دواړه په غلطه دي. یاد ساتئ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دا دی چې امام پسې تاسو کله ولاړ یې نو تاسو به چې کوم دی نو سورة الفاتحه نه وایئ، ځکه چې د امام قرات ستا دپاره قرات دی. نه هغه هم استدلال کړی د حدیث شریف نه او د قرآن آیات هم بیان کړی دی، وایي دا قرئ القرآن فاستمعوا، دا پوره آیات د دې نه دلیل راغستی دی، دا دلایل دي چې یاره تاسو به چې کوم دی امام پسې سورة الفاتحه نه وایئ. او څوک چې وایي چې یاره تاسو به امام پسې سورة الفاتحه وایئ نو هغې هم د حدیث شریف نه استدلال کړی دی چې لا صلاة الا بفاتحة الکتاب. دواړه صحیح دي، کو چا ونه وې نو هم یې مونځ کېږي، کو چا ووې د هغې هم مونځ کېږي. خو زمونږ په نزدې